او رب العالمین له قوم هیڅ چت نه لري. دا خو موږ تاسو چې سرونه پې وشکول، موږ پلانې خیر یو او موږ پلانین یو او موږ د هغه قوم والا یو او موږ د دغه قوم والا یو او موږ هغسې یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پرېږدئ دا خبرې فانها منتنه، دا ډېرې بدبویي خبرې دي. داسې انسانان چې په دې قوم باندې فخر کوي، دا په ورځ د قیامت الله د تورو ګونګټانو په شکل باندې راجمع کړي، جهنم له به ایسته وروغورځوي. قوم پکې څه اسلام موږ قوم لرو که نه؟ ټیک ده، دا قوم شته چې دا به طور مثال تاجک دی، دا پښتون دی، پښتون کې دا احمدزی دی، دا شینواری دی، دا کوچی دی، دا ساپی دی، په هغوی کې دا پلانې دی. لتعارفوا سورې حجرات کې الله عز وجل فرمایي چې صرف خلک پې وپېژنو. ابن کثیر د سورې نساء د آیت په تشریح کې لیکي من نفس واحده، زما او تا مور پلار یو دي چې ادم او حوا، ته زما د مور زوی د ور پلار زوی مې، نو ته په ما څه فخر لرې؟ خو موږ تاسو به ډېر اخوا دې خوښۍ مې کې نښتي. قوم پرستي دا ډېره سپکه خبره، بدبویه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مه ذکر کوئ دا شی ده. قوم پرستي به یو ځای کې راځي، ظلم به راځي، تیری به راځي، لکه زما قوم دی. نه، الله عز وجل فرمایي که ستا په مور و پلار باندې تاوان راتلو، خو چې دوی په باطله د عدل په طرف به روانېږي. زمونږ ستاسو عزت چې د عمر بن الخطاب تشریح کړی دی هغه په اسلام دی. که اسلام درکړي ته معزز یې، که اسلام درکړي نه ختمه. موږ تاسو ټول د اسلام سامان یو. سلمان فارسي له بچا چې ویلي وی پلار د څه نومېږي؟ وی اسلام. نو دې خبرو له باید ډېر انسان متوجه وي، ډېر دقیقه.